بسم الله الرحمن الرحيم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. دا عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې نبی علیہ السلام دې د وصال نه منع کړو او دای په دې باندې د وجې د شفقت نه. وصال دې ته وایي چې د دوه ورځو په منځ کې روژه ماتې او دشمنۍ ونیسي سړی، دوه ډبل ونیسي، درې ډبل ونیسي، دې ته وصال وایي. نو نبی علیہ السلام دوی منع کړو ځکه صحابه چې په دې باندې نبی علیہ السلام خفه کېده چې دا تکلیف ته ګرانه ده. صحابه ویل د الله پیغمبر دا څه چې وصال کې، یعنی څه چې کله کله ډبل روجي نیسي، په منځ کې روژه ماتې نه کې، پښمنۍ نه کې او روجي نیسي. نبی علیہ السلام ویل زه خو ستاسو غوندې نه یم، مال الله رب العالمین طاقت راکړی، مال الله طعام راکوي، مال الله څښاک راکوي، خوراک څښاک مال الله راکوي. نو زه روحاني موړ یم، نو په دې بنیاد باندې ما ته دومره طاقت الله را کړی دی چې هغه تاسو ته الله نه دی درکړی، ستاسو زما خو ډېر فرق دی. نو لہذا که زه وصال کوم نو کوم به، خو تاسو مه کوئ، ځکه په دوی باندې خفه کېده. ان تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله به چې ودرېد لمونځ ته، نو حدیثو کې راځي خپې به وپړسېدلې، خپې به وچاودلې، صحیح ده. خو په موته باندې هغه خفه کېږي چې خیر دې ګزاره کوئ. هغه درې صحابه راغلي که نه، وایي یو وایي زه به ټول عمر لکه واده نه کوم، او بل وایي زه به ټول عمر چې کوم دی نو روژه نیسم، او هغه بل وایي زه به ټول عمر عبادت کوم، د شپې اوږده کېږم به نه. نبي علیہ السلام چې خبر شو هغې راوغوښتل، ویل تاسو دا خبرې کړي دي؟ ویل او. نبي علیہ السلام ویل ګوره زه ستاسو نه بهتر یم، خو د هغې باوجود چې کوم دی نو ما ودونه هم کړي دي، کله روژه کله کوژه، او دارنګې چې کومه دی نو کله د شپې عبادت کړی او کله نه کړی. او د دې وجې نه عایشة رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام ډېر من روژه دار هم لیدلی دی او ډېر هم بې روژې هم لیدلی دی، او ډېر داسې وخت هم راغلی چې موږ اوده هم لیدلی دی، په عبادت هم لیدلی دی. نو دا ټول حالات دي. نو دوی نبی علیہ السلام منع کړو د دې وجې نه چې په دوی باندې خفه کېده. کشران په هغې سره مشقت دا یعنی شفقت یې کوه هغې باندې. وعنها رضی الله تعالی عنها قالت نهاهم النبي صلی الله علیه وسلم، دا وی نبی علیہ السلام دوی لره منع کړي عن الوصال، د وصال نه یعنی د روجو ډبلو نه، رحمت لهم د وجې د رحمت نه په دې باندې، د وجې د شفقت نه په دې باندې. فقالو نو دوی ویل انک تواصلو، ته خو وصال کوې، یعنی ته خو ډبلې روجي نیسې. قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انی لست کهیئتکم، زه ستاسو غوندې نه یم، انی ابیت یطعمنی، یقینا ز شپه تېرومه، یطعمنی ربی ویسقینی، خوراک راکوي ما ته رب مې، ویسقینی ماله اوبه راکوي، ماله څښاک راکوي. معنا یې وایي دا ده چې یجعلو فیه قوة من اکله وشربه، یعنی ما کې الله داسې طاقت پیدا کړي د هغه چا غوندې چې هغه لکه پښمنۍ هم کړی دی او روژه ماتی هم کړی دی، داسې طاقت ماله الله رب العالمین راکړي. نو مطلب دا دی چې ځان سره به ظلم نه کوي، ځان سره به زیاتې نه کوي. الله رب العالمین دا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا